ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردسته وظیفه چې څلورم اسمان کې کومې فرښتې دي هغه به په حرکت کې راځي ستاسو امداد دپاره، ستاسو مدد دپاره. دا یو بهترینه وظیفه ده. نو انشاءالله یا ذا العرش المجید په دې طریقې سره وکړئ. محترم مسلمانانو، زه درته طریقه ښیمه، تاسو ووینئ چې الله تعالی ستاسو په ژوند کې څومره تبدیلي راولي او فرښتې ستاسو د امداد دپاره راځي او که نه راځي غیبي امداد به الله جل شانه ستاسو سره کوي. محترمو، ځکه چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي دا د هغه وظیفه ده او دا هغه چې په کوم مدد شوی او محترمو هغه هم تاسو ته وایم چې یو فرښته راله او د هغه یې څنګه مدد وکړو، نو هغه ټوله واقعا هم درته مختصرا بیانوم. محترمو، په دې طریقې سره دا وظیفه وکړئ، انشاءالله ډیره انتهایی بهترینه ده که نه، ډیره د عرش مولا د مالک وظیفه ده. محترم مسلمانانو، راځئ دا وظیفه را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، تاسو به انشاءالله ټول روغ یې، الله مو دغه رنګې روغ ساته، خوشحاله ساته. الله تعالی د ټولو مسلمانانو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. محترم مسلمانانو، چې زمونږ کوم وظیفه ده د څلورم اسمان فرښتې په حرکت کې د راوستلو وظیفه ده، صحیح شوه که نه؟ او دا وظیفه د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ته چې هغه فرمایي چې دا یو هغه صحابي و چې د کنیت سو ابو معلق او دا یو تاجر صحابي و، صحیح شوه؟ د یو ورځې په لار باندې روانو تجارت دپاره او دی ډېر زیات عبادت ګزاره هم او فرهیزګاره هم و. یو پیره دی په سفر باندې روانو، نو دی چې څنګه په سفر لاړی محترم مسلمانانو، په ده باندې هغه ډاکوان راله. چې راله فی نو د ختمولو کوشش یې وکړو، نو دې صحابي ورته وایي چې دا مال هم والی، معنا هر څه والی، خو تاسو ما پرېږدوئ. خو نه، هغوی ورته وایي چې تا نه پرېږدو، مال به هم درنه اخلو، تا به هم ختمو. لحاظه ده ورته وایي چې صحیح ده، ما هم ختم کوي، خو ما ته 2 رکعاتو نفلو مهلت راکوئ. زه 2 رکعاته نفل وکړم نو خیر دی، که ما بیا تاسو ختموئ ما ختم کوئ. لحاظه ده اودس کړی دی محترم مسلمانانو، اودس یې کړی دی او بیا 2 رکعاته نفل مونځ کړی دی. هغې نه پس دغه وظیفه کړې ده. زه چې درته کومه ښیمه د هغې وظیفه معنی هم دا د محترم ای محبت کولو والا او د بزرګۍ والا او د عرش مالک الله، په هر اراده کې ته په خپله کولی شي. ستا په عزت او په جلال باندې قسم مالک الله چې ستا عرش ډیر لوی دی او ستا د هر سره، یعنی ستا عرش د غلو نه هم محفوظ دی. نو ای مالک الله ته زما امداد وکړي. یقین په الله وکړه. تاسو وظیفه داسې بهترینه معنی ده. نو کله چې ده دا وظیفه وکړه، نو اچانک یو اس باندې یو انسان رالی چې د هغه د مخ نه یو نور هم ځلیده او د هغه په لاس کې یو نیزه وه. هغه یې چوته کړله محترم مسلمانانو، او د هغه بل سړی چې کوم و هغه یې په دغې باندې ووهلو، لحاظه هغه ختم شو. نو کله چې هغه تاجر د دې سړي نه تپوس وکړو چې ته څوک یې او تا زما دا مدد ولې وکړو، نو هغه ورته وایي زه د څلورم اسمان فرښته یم چې تا لومبي فیره باندې دا دعا وغوښتله، دا کومه چې درته زه اوس ښیم محترم مسلمانانو. نو د اسمان دروازو کې محترمو هغې کې اواز شروع شو او په هغې کې چغې او سورې شروع شوې چې تا په 3مه فیره دا کلمه وویله، نو یو مصیبت زده انسان دعا د الله تعالی په دربار کې قبوله شو. الله تعالی وی چې د دې انسان مدد وکړي، لحاظه زه رالم او دغه انسان مې ختم کو. محترمه ګوره، زمونږ مصیبتونه دومره سخت نه دي، د مرګ خو ډېر زیات سخت دی. چې د صحابي د مرګ مسله پې الله تعالی ختمه کړله، نو زمونږ مسلې خو یا د واده دي یا د نکاحونو دي یا د قرضونو دي یا د نورو مصیبتونو تکلیفونو دي. لحاظه دومره غټې مسلې زمونږ نه دي. د مرګ په اعتبار سره یو سیټ ته مرګ شي، یو سیټ ته زمونږ مسلې شي، نو محترمو زمونږ دا مسلې کمې دي، وړې دي. مرګ ډېره عظیمه غټه صدمه ده. لحاظه
تاسو چې کله مسله راته پیښه شي نو 2 رکعته به صلات حاجت مونځ وکئ چې هر وخت یې کوئ، کو د شپې کوئ، کو د ورځې کوئ، کو غرمې کوئ، هر ټایم کوئ. دا به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ. د هغې نه پس محترم مسلمانانو 1 پیره، 2 پیرې، 3 پیرې. لومړی پیره به دعا وغواړئ، صحیح شوه. قبوله نه شوه په 2 پیره به وغواړئ، دا وظیفه به وکړئ، بیا به دعا وغواړئ. په 3 پیره بیا وظیفه وکړئ، دعا به وغواړئ. وظیفه دا د محترم ماحول ته په دې سکرین باندې لږ اسانۍ سره لیکلې ده، خو لحاظه تاسو ته په سکرین شاټ باندې انشاءالله په دې هغه باندې ښکاري. یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكي كالذي لا يصام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا اللص یا مغیث اغثني. محترمو ډېر اسانه ده ښه. 3 پیرې چې ما 1 پیره ویلې نه، بیا به دعا وغواړئ، بیا په 2 پیره به زه اوس بیا ویم ښه. تاسو ته غوږ شوی ده. یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يصام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا اللص یا مغیث اغثني. دا به 1 پیره وي، بیا به دعا وغواړئ، بیا به وي، بیا به دعا وغواړئ. په 3 پیره بیا ووایئ، بیا به دعا وغواړئ. او د دې معنی سره به سوچ کړئ چې الله د عرش نه زما دپاره امداد وفرمایي. الله چې ته په عرش باندې استوی، الله د فرشتو په ذریعه باندې یا په خپله کن فیکون ذاته زما دا مسله ختمه که الله. د عرش مولا الله ستا عرش لوی دی، ستا ذات لوی دی الله. څنګه چې دغه صحابي دغه مسله ختمه کړل الله، نو زما دا مسله هم ختمه کړي. څنګه چې ته هغه وخت کې موجود وي الله، اوس هم موجود دی الله. څنګه چې هغه وخت کې ستا طاقت و الله، اوس هم ستا طاقت موجود دی الله. څنګه چې تا سره مخکې څوک شریک نه و الله، اوس هم تا سره څوک شریک نشته دی. محترمو انشاءالله دغه عاجزۍ سره تاسو دعا وغواړئ په دغې طریقې باندې، انشاءالله چې الله جل شانه به سره ستاسو حاجتونه پوره کړي. خامخا یو څو ورځې خیر دی مسلسل وکئ، ځکه زمونږ بعضو وخت کې مسلې ډېرې غټې وي، پیچیده وي. محترمو نو هغې دپاره غټ وظایف انشاءالله کول فکار دي، او بار بار د الله تعالی نه غوښتل فکار دي. نو الله جل شانه د انسان مرسته کوي. الله جل شانه په انسان باندې بیا رحم کوي چې کله هم دا انسان د الله تعالی سره هغه په داسې غمرازۍ کې وظیفه کوي چې بل څوک ورسره نه شریک کوي، او په ډېر محبت سره یې کوي، نو الله تعالی د ټول حاجتونه پوره کوي. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی د تمامو حاجتونو او ضرورت مقاصد ستاسو پوره کړي. موږ له اجازه راکړئ انشاءالله موږ تاسو ته دعاګانې کوو، تاسو موږ ته کوئ. د لوی الله په امان.